بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الزکات. مخکې د صلات بیانو او زکات بیان کوي. ځکه د قران اقتدا کوي. الله جل شانو قران کې زیب وزه فرمایي واقیموا الصلاة واتوا الزکات. تقریبا 32 پیری علامه شامی فرمایي یو ذکر کړی دي دواړه. همدغه شان حدیث کې ور سره به واسطه کړی دي شعار بني الاسلام ولا خمس واقام الصلاه وايتاء الزکات. او علماوی صحیح مناسبت دا بیان کړی دی چې مخکې مونږ ویلو مشروعات 15 دي، عبادات دي، اعتقادات دي، معاملات دي، عقوبات دي، کفارات دي. او به دا مونږ ویلو عبادات 15 دي: صلات، صوم، زکات، حج او جهاد. نه د عبادتو بیان شروع دی، هغه کې د صلات بیان وشو. او به وی چې عبادت 15 واړه رجع درې نوع ته کیږي. یو محض عبادت وی، محض بدنی عبادت وی لکه صلات، صوم، جهاد. او محض مالی عبادت وی لکه زکات. او مرکب وی د دوالو نه لکه حج. نو مناسب دا و چې صلات بس صوم ذکر وي ځکه هغه بدنی عبادت دی محض. عوام طور علماء ذکر کړم دي، محدثین هم تاسو ګورئ دغه شان کوي کله بعضی محدثین. خو بهم زکات را مخکې کړي، صلات سره یو ذکر کړي. وجه دا چې قران کې ور سره زې په یو ذکر دی، حدیث کې اوس یو ذکر دی. او ما تاسو ته ویل تقریبا 82 پیری د زکات بیان راغلی دی په قران کې. او 22 پیری د اقیم الصلاه سره صلات سره یو ځای دی بیان راغلی. عالم شامل کړي دي. فرضیت د زکات چې د دویمه هجری کې او د رمضان میاشت مخ کې په دویمه هجری کې د دې فرضیت حکم رااله. بعض علماء وایي مطلق فرضیت حکم د مدینه کې شوی د مکه کې او مدینه کې به پوره تفصیل رااله. علامه نووي رحمه الله دا تطبیق کړی دی. یعنی بعضی وایي مکه کې فرض شوی، اصل کې د سیدا. بعضی وایي مدینه کې هغه دا تطبیق کړی دی چې اجمالی طور مکه کې تفصیل به مدینه کې راغلی. خجی لغت کی غنی معنی دي. یا خو نمات ویلی کی زیادت تا او زکات معنی الله پاک مال زیتی و ما انفقتم من شيء فهو يخلفه. او زکات طهارت ویلی کی پاکی تا خذ من اموالهم صدقه تطهرهم. نو زکات سره مال پاکیږي، زکه ورته زکات ویلی کی. او انسان سره د ګنا نم پاکیږي، زکه ورته زکات ویلی کی. نوریم لغوي غنی معنی دي. اصطلاحی تعریفی هي تملیک المال بغیر عوض من فقیر مسلم غیر حاشمی ولا مولاه. تملیک المال زکات ویلی کیږي څوک د مال مالک ول، مخصوص مال به چې 40 روپو کې 1 روپۍ ده. بغیر عوض، عوض بدنالی مالک کې به. من فقیر مسلم دا څوک چې مالک کې دا به مسلمان وي، دا به فقیر مسلمان وي، هاشمی بنوي او نه به د هاشمی آزاد شده غلام وي. لله تعالی خالص د الله د رضا یعنی نیت به پکې وي. دا د وجوب ادا شرط دی. برحال اول شقیت بګی دا ایتاء الزکات بالفقیر لانه لا يجوز ایتاؤها للاغنیاء. بل قید بکی وبالمسلم لانها لا يجوز ایتاؤها للفقیر الكافر. او همدغه شان غیر هاشمی قید بکی او زکه صدقه حرام ده په بنی هاشم. او همدغه شان د بنی هاشم آزاد شده غلام ته نشي ورکول لئن مولى القوم منهم. ورسدلې په دې باندې دای لغوي اصطلاحي تعریف. ابحاث د باب 3 دي. اول نمبر توسب بیانی شریعت کې ردی څه حکم دی. نو زکات واجب دی. او مخکې مونږ ویلو الجمعه واجبتون کې چې واجب دلته په معنا د لازم دی چې
اصطلاحي واجب او اصطلاحي فرض دواړو ته شامل دي. نو حقیقت کې زکات فرض دی چونکې لزوم پدې کې می نه ځکه او ته واجب ویلو. به مسله دا ده چې زکات واجب علی الفور دی که علی التراخی دی. امام محمد رحم الله وی چې واجب علی الفور دی که څوک فورا زکات ادا نه کوي ګناهګاریږي. امام ابو یوسف رحم الله وی چې واجب علی التراخی دی او وسعت دی امام یوسف سے بقول کې دی. البته ټول اتفاق دی چې کله مدا کوي کلونه تیر شهر څومره نو به هم ادا د غذا پکې نشته دی. خجی دویم نمبر بیان د شرایط دی. زکات د پر دوه قسم شرایط دي، یو د نفسي وجوب شرایط دي، یو د وجوب ادا شرایط دي. او به نفسي وجوب کې کوم شرایط دي؟ ځینې د مؤدي سره تعلق ساتي، څوک چې زکات ادا کوي، ځینې د مال سره تعلق ساتي. کتاب کې کوم ذکر کړی تاسو ته وګورئ. زکات په حر باندې واجب وي، غلام باندې نه. مسلمان باندې کافر مای نه، ځکه عبادت دی، کافر اهل نه دی. دریم بالغ باندې وي، عاقل باندې وي. دا ټول د نفسي وجوب شرایط دي چې دې کې یم فوت شي د سره وجوب راځي نه. او بالغ او عاقل ځکه یاد کړل چې غیر بالغ غیر عاقل شي هغه مکلف نه، او دا خو یو تکلیف دی. بنظم شرط بیان کړي اذا ملک نصابا کاملا، کامل نصاب بوي. او شپږم شرط ملک په نصاب باندې به تام وي، قبضه بم وي او تصرف ملک بم وي، یعنی تصرف بم کولی شي، ید بم وي او ملک بم وي. وم شرط بیان کړي کال به تیر شوی. به تم شرط بیان کړي دی د کس باندې به دومره دین نه پوری چې دا دین ته مونږ باسو او د کوم نصاب د سره ور سره دغه نصاب را کمیږي، کوو د سی به زکات نه دی لازم. او به نه هم شرط د حاجت اصلیه ونه به فارغ وي. نو تاسو یو څه تفصیلا واورئ. د مؤدی متعلق کوم شرایط دي اسلام دی لکه شروع کې مونږ ویل. او دا غشن دویم نمبر علم الفرضیت دی، په دې به پوهیږي چې په ما باندې فرض دي، که نه پوهېدلو په دې قصه به نه دی، به وجوب نفسي وجوب به ناراضي. او دریم بلوغ، او څلورم نمبر عقل دا څنګه چې مخکې تیر شو، او پنځم نمبر حریت دی، او شپږم نمبر دا سړی به مقروض نه وي. دا د مؤدي متعلق شو شپږ شرایط. او د مال متعلق اول نمبر ملکیت به وي، دا مال به مملوک وي. نه که یو سړی د مال مالک نه وي نه به زکات هم نه واجب. لکه ربل په قرض وختي ورسته چې مسله را روانه ده. او دویم شرط ولدار چې دا ملک به تام وي. ملک تام هغې ته وایي چې ید هم وي ملک هم وي. اوس مکاتب ید وي ملک وي، د مکاتب سره کم مال ور سره دی، یدی وی خو ملکی نه. همدغه شان مال زمار دی رسو ورال راشي، د چانه ورکشه پته نه لګي. یا بچا باندې قرض دی، هغه قرض ته نه درکې. نو مل شته خو ید نشته، تصرف نشي کولای، نو به موجوب نه وي. د دې بیان وکوم. او دریم نمبر داسې مالی چې نمو به پکې وي، دا قدرت مؤثره ده، دا قدرت مؤثره علامه ده. او څلورم نمبر د حاجت اصلیه او نبزاید وي. دې بیان کوم حاجت اصلیه او نبزاید څه مطلب، دا خپل کتاب کې ذکر کړو. دا د مال متعلق شرایط دي. پنځم نمبر کال به مال تیر شوی، دم د قدرت مؤثره تیسیر لپاره دی. شپږم نمبر نصاب به د قرض نه خالی وي. لکه نصاب یو ور بس په الټا قرض وي، به خو زکات نه واجب. او وم نمبر شرط دا دی چې هر یو مال به ځان له مکمل نصاب وي. ان شاء الله د دې بیان وکړو.
د سینه چې یو سړي سره څو خان دی او څو غواګانې دي نو بس دا ټول به شریکونه او خان خپل نصاب دی برابر وي غواګانو خپل برابر وي کنیم د غواګانو نیم د خانو دا مکمل نصاب هر یو نه دی به زکات نه واجبېږي تاسو به خبر ورسېدلې لاندې جوهره کې لیکلي علم ان شرائط الزکات 8 في المال کې وهو أن يكون حرا بالغا مسلما عاقلا ولا يكون لأحد عليه دين من وسبب المرغره کړو فرضیت علم به علم بالفرضیت به دا سوا کنه او سراسه دا په مملوک کې او يكون نصابا كاملا مال يدي وحولا كاملا کال به زر شوی او درې مکون المال اما صائما او للتجاره یا به تجارتی مال وی آیا به صائمه وی د دې بیان روان دي برحال مخی راضی ملک تامی ویلو نه دې سره احتراز د ملک مکاتب نه رااله د مدیون د ملک نه رااله او چا یو شیخ است قبضه بلانه د کړي ناغي ني هغه په حساب کې نه شاملېږي ښا لکه مشتری ترڅو پورې قبضه نه کړي م بیا باندې نو یدي بلانی راغله تصرف نشي کوله لأن الملك التام تعریف کړي هو مجتمع فيه الملك واليد دا ملک تام تعریف دی چې ملک هم وي او ید هم وي ید معنی چې تصرف کول غواړي کولی شي تاسو ویږي کنه نو بس واما اذا وجد الملك دون اليد ملک وی ید نوی کملک المبيع قبل القبض ملک اشتري ید نشتري دغه شان د خزه مہر دی قبل القبض او یا ید وی ملک نه لکه د مکاتب والا ید اشتري ملک نشتري یا یو سړی مدیون دی ید اشتري مال ور سره دی خو ملک خود بل چا دی نه لا تجب فيه زکات وکنه دی واجب به نصاب کامل نصاب بوي نه د کمال نصاب نه مراد په شروع د کال کې دی او په اخر د کال کې دی څنګه نصاب مالک شو بس دغه نه بشرو واخلي بل کال دغه ټیم کې نصاب پرو دا کافی ده کمنس کې کم شوی او کم شوی دی وی په خبره پويږي ها ک شروع کې نصاب برابرو مطلب ایک رمضان باندې نصاب برابر شراتن کې ایک رمضان باندې نصاب برابرو منس کې کم شوی او دو صورت دی یو دا چې منس کې مکمل ختم شوی او په دغه صورت کې دوباره ک په ایک رمضان نصاب مثلا رااله زکات نه دی واجب اوس ته دینه دوباره شروع وشوله بل کله ایک رمضان کو او دغه شان نصاب برابر او زکات وای او ک ایک رمضان باندې نصاب برابرو او راتون کې ایک رمضان باندې هم برابر او منس کې تش کم شوی او ختم شوی مکمل نو به زکات ورکو زکات به واجب وي تاسو پیږئ نو نصابا کاملا مراد د کال په شروع او د کال په اخر یعنی د بل کال په شروع کې دی درمیانی سال میں نصاب کی کمی بیشی سے اصل زکات کی وجوب و عدم وجوب میں کوئی فرق نہیں آتا نہ فقی ضابطہ دا خجین او به وحال علی الحول کال به په تیر شوی نو مخکې تاسو په ذهن کې یو مسله منګه کړې و هر تکلیف چې دی هر حکم دې لپاره قدرت شرط دی او به بعضو لپاره قدرتي میسره شرط وي او بعضو لپاره قدرت ممکنه قدرت میسره کی قدرت ممکنه هغه قدرت ویل کیږي چې په حکم بجار اورو باندې صرف قدرت وي اسانتیا ور سره نه وي او قدرت میسره کی ممکن می ورته چې حکم بجار اوري ور سره پکې وسره وي او دا ور سره موږ ذکر کړیو چې عبادت مالیو کې عام طور د الله دا قانون دی چې په قدرت میسره باندې مشروط کړی دي نو زکات هم دا په قدرت میسره باندې مشروط دي او د قدرت میسره حکم هم دا او په ذهن کې وي چې د بقا وجوب د پاره بقا د قدرت شرط وي ترڅو چې قدرت وي وجوب به باقی وي کې قدرت ختم شو وجوب به ختميږي دغه وجه د رسو مسله روانه ده کې وسره د زکات د نصاب مالک شو او به د عمل هلاک شو زکات ته ختميږي ولی قدرت ختم شو کنه په خبره نه پیږي دا ان شاء الله وایو
بهرحال زکات په قدرت مؤثره مشروط دي ذکر ویل وحال علی الحول ورپسې وی وليس على الصبي ولا مجنون ولا مكاتب پدې کې شرط ثالث او رابع او سادس نه احتراز دي دریم شرط کې ویلی سبي باندې بوي بالغ باندې نو په سبي باندې څلورم شرط کې ویلی عاقل باندې بوي یعنی مجنون بنوي او شپږم کې ویلی ملک تام بوي نو مکاتب باندې به زکات نه وي خجی نور خبر روانه درستو به لیونی کې لګه مسله ده پدې خو اتفاق دی ک مکمل کال یو کس لیونی وي داغه په مال کې زکات نه واجب خو کچري د کال په حصہ کې روغيږي او بیل ونی کېږي به څه حکم وي نو باندې کې د حضرت امام صاحب رحم الله رائے دا چې د کال په شروع کې روغ او د کال په اخر کې روغ نو بس دا به حکم دروغ کې لکه نصاب کې چې مسله وشوله د کال په شروع کې کامل او د کال په اخر کې کامل او بس دا کافی ده منس کې کلیونه او لیونه دی به هم زکات واجبي امام ابو یوسف رحم الله فرمای چې اکثر کال کچری دروغ په حکم کې به کني لیونی په حکم کې وي للاکثر حکم الكل او امام محمد رحم الله وی كإفاقة في جزء من السنة قل أو كثر فقال کی په یو جزء کې مروغ بس دا کافی ده زکات به واجب وي او قول الراجح کې فتوا د امام سبق قول باندې لګولې ده چې په اول او اخر کې د کال په اول او اخر کې روغ نو د باندې زکات واجبي کني نو نه با بهرحال دا هغه لیونه یادو چې کله روغيږي او کوم چې مکمل کال لیونی ټول اتفاق دی په زکات نه واجب مخکې راځي اتم شرط الفراغ من الدين دا نصاب بددين فارغ وي نو ومن كان عليه دين محيط بماله چا باندې قرض د مالی هاته کړي وا فلا زکات عليه وان كان ماله اكثر من الدين زکا الفاضل اذا بلغ نصابا دو صورتونه شو یو سلیسل نصاب برابر دی الټه په قرض دی نو کدا قرض دو صورت دي کدا قرض موږ لري کو نصاب برا کمیږي دغه صورت کې زکات نه دی واجب زکات کامل نصاب نشته او دویم صورت کدا قرض موږ منها کو بهم نصاب برابر دی نو چې څومره د قرض د منها کولو نه پسپاتی دغه موافق به زکات واجب وي او سلیسل مثلا 2 لک روپۍ دی 50000 روپۍ په قرض دی لکه 50 منها کو 150 پاتې شولې دا هم نصاب دی لس تولې سونه ور سره ده یو توله سونه یا 2 تولې سونه په قرض دی لکه تلری کو به نصاب دی چې څومره پاتې شي هغه کې به زکات واجب وي تاسو به دې پوه شئ دی وجنه البته یو خبري خیال بساتو د دین نکم دین مراد دی ومن کان علیه دینون راځي ولې تعریف کو او موږ زما خپل بویو په طرف کې ویلی مو مفتی رشید احمد صاحب رحمه الله لیکلی دي اصطلاحی شریعت میں قرض صرف اس مال کو کہا جاتا ہے جو بجنسی ہی واپسی کی شرط پر دیا گیا ہو هغه مال د قرض ویل کیږي چې په دې شرط ورکړی چې د جنس به ماته واپس کې ازمن په عرف کې هر ما فی ذمه قرض ویل کیږي حالان کې د فقه به اصطلاح کې دغه ته دین ویل کیږي هر ما فی ذمه او قرض خو قرض حسنه وي چاته پیسې ورکي او به څوک پستاله درکې مرحل مخکې مونږ ویلو دین او قرض کې فرق دی ښا قرض خاص دی او دین عام دی دین هر ما فی ذمه ویل کیږي هغه د مبيع پیسې په مشتری باندې پاتې او که غاصب شي هلاک کړي په ځان زمان پاتې او یا مودا چې تجاوز هغه تعدی کړي شي ته هلاک شوی هغه باندې پیسې پاتې یا چا باندې عرش پاتې دا ټول ما فی ذمه څومره پیسې دغه ته دین ویل کیږي ایوب الاستلام د کوم شي چې په دین نه متین کیږي هغه تم دین ویل کیږي او پاتې شو قرض خو یو خاص قسم دی چې بل د پیسې باقاعده ورکړې ته ویل کیږي اوس مسله ده چې کم دین دا به منها کو کم بنه منها کو مانع زکات به کم جوړیږي او کم مانع زکات نه
دیر بارا عالمگیری کی قاعده را وکل دین لا مطالبه من جهه العباد هر غدین چې د بندګانو د طرف په پاغي کې مطالبه نه وي هغه دین معنی زکات نه دی سره دغه دین نم زکات به واجبېږي منها کو بنا تاسو خبره پوه شولې لکه کدیون الله تعالی دا الله قرضونه دي د بندګانو نه دي من النذور نظر دې منلې ده لزر روپو شل زر روپو نظر دې منلې ده حالانکه تاسو سره دومره نصاب دې کده شل زر روپۍ نظر ته کټ کې نصاب ختميږي به نه کټ کې معنی زکات نه زکات باور کې پدې پويږي والکفارات کفارات درمانی دي باقي کې دومره روپۍ بتاله لازميږي چې تاسو کم نصاب دی هغه کمیږي بهم معنی زکات نه جوړيږي وصدقه الفطر هم دغه شان وجوب الحج حج درمانی واجب دی باقي څومره روپۍ راځي کنه نصاب نه کټ کی صدقه فطر پیسې یا صدقه فطر پیسې دې کټ کی نصاب باقي نه پاتې کیږي به هم معنی زکات نه زکات بوي تاسو پوه شئ ځکه دا ټول دیون چې کوم ذکر کړ نذور کفارات صدقه فطر او وجوب حج دا ټول من جهات العباد نه دي لا يمنع نه انديه کې وي وكل دين الا مطالبه من جهات العباد كدين الله تعالى من النذور والكفارات وصدقه الفطر ووجوب الحج لا يمنع جل نمبر 1 صفحه نمبر 173 فقهي ضوابط کې بطور ضابطم دا ذکر کړی دي البته یو سړي یو کال به زکات فرض شو مثلا 1 لک روپۍ به ور سره وي نو 2.5 روپۍ به فرض زکات به فرض شو او د زکات ادانو کو بل کا الله ور سره دومره پیسې ور سره دي کده 2.5 زکات تی وبس نصاب ختميږي اوس وڅ کوي نو یو طرف ته عبادت دی حق الله حسابيږي خپل طرف ته حقیقت کې زکات کې می پیسې لري د فقراء او حق دی من جهه العباد دیکھا دی بوجه مفتابی قول القول راجح کې دي چې دین زکات چې دی دا معنی نه دی دین زکات معنی دی دین زکات معنی دی ښا ولې دي کې د بنده حق دا راجح دی نو او دلته به دا سیم ویل شو مطالبه من جهه العباد شته کنه یو صورت اشتره قاضي عامل مقرر کی حاکم نا خلکو نه زکات را غونډي من جهه العباد د دې مطالبه شته مخکې راځي د دین لک بیان وکړو وضاحت ضروری دی د دین یو صورت دار توجه چې پچا باندې ستادین دی هغه انکار کوي چې په ماده دین دی مدیون انکار کوي او تاسو سره د ثبوت څه دلیل هم نشته گواهان نشته قاضي ته علم نشته اقرار کوي نه دی وخت کې حکم د مال زمار د رستو براشي چې ملک شته او ید نشته ملک تام نه دی مجتمع فيه الملك واليد دلته صرف ملک دی لہذا پدغه کې با زکات هم نه نصاب کې هم نه شاملې کله چې وروتلو تیر شو کلونو زکات هم نشته اثر نه او چکلا کال تیر شو یا بل نصاب او باقي کال تیر شو زکات به ورکې دین صورت پچا باندې د قرض د مدیون انکار کوي تاسو سره ثبوت شته هغه دا چې ګواهان در سره دي او یا قاضي ته علم دی خو اچھا جی نو دې باره کې زموږ متقدمین رائے دا وا چې تاسو سره ګواهان شته یا قاضي ته علم دی اگر شغه انکار کوي مدیون په دغه پیسو کې چې کله وروتلې تیر شو کلونو زکات به ادا کړي پوهه شولې به البته د متأخرین رائے دا چې نن سبا انصاف چې ډېر مشکل دی چې ته چا خپل حق وصول کې ټیم په لګي نه دی بوجا دغه شان دین چې د حکم داول پشان دی کله چې مروتلو تیر شو کالونو زکات به کې نه هغه نه پس په قصه شروع کیږي څو شو دریم نمبر کله اقرار کوي کله انکار کوي او عدالت فیصله نه کړی لا
نو پدې کې هم زکات واجب نه دی او نه تیر شو کولونو عالم نه دی واجب یعنی ټول یو حکم شو او څلورم یو سړي باندې د قرض پورې دی باقاعده اقرار کوي اند دې برستو بیان وکړو ان شاء الله دین دې په چې دا قوی دی که متوسط دی او که ضعیف دی خبره به وکړو بهرحال بده کې زکات واجب دی فی الحال کې نه کله شروع وته تیر شو غلونو به بهر حل ورکه خجی څو قسم شو څلور پنځم یو سړي باندې د قرض دی سره د دینه چې اقرار کوي چې په ما د قرض دی زدي مدیون ما خو هغه قاضي مفلس ګرځولې تفلیس حکم به جاری کړي نو بده کې امام محمد رحم الله ارای دا چې دغه مال کې زکات نه دی واجب ځکه هغه افلاس تاسو کزین کی منګویلو کتاب الحجر کې ویلیم دي کنه افلاس چې ده د باندې حجر لګي مفلس باندې او امام زب بنز باندې په چونکه په مفلس باندې حجر هغه نه لګي نو دغه پیسې کړو وته زکات به ادا کړي حجر به نه وو پیسې به حاصل کی توجه جی به هغه څلورو سره چې کوم ذکر کړل یو سړي باندې ستا قرض دی هغه باقاعده اقرار کوي په ما دي قرض دی نوس د ایوس په اعتبار سره د دې امام صاحب درې قسمه جوړي تاسو ته وکړي یو ته دیني قوي ویل کېږي یو ته دیني متوسط ویل کېږي یو ته دیني ضعیف ویل کېږي دین قوي هغه دین ته ویل کېږي چې له باقاعده قرض حسنه ورکړي او یا د مال تجارت په ایوس کې بچا لازم شوی وي مال تجارت دې په خرڅ کړي پیسې ورته پاتې نه یا باقاعده قرض حسنه وي او یا د مال تجارت په ایوس کې بچا پاتې دې ته قرض دین قوی ویل کېږي د دې حکم دا دی مفتابی او رجح راي پکې دا ده چې د نصاب 15 مېسه راوتله نصاب 15 مېسه نه 15 مېسه نه مخکې خو درمانې ادا نه د واجبہ دغه که 15 مېسه راوتله 15 مېسو کې به یو 40 روپۍ زکات وباسي ځکه مجموعي تور 200 درهم دي کنه 15 مېسه 40 درهم دي نو 40 درهم مو چې راوتله 40 صوبته وباسي پوه شئ به لګ راوتو بل 15 مېسه برابر شول به 40 صوبته زکات وباسي او یاد ساتي کې چا لا قرض نو وروته دغه قسم قرض زکات ول نه دا کو ډېر ښه کاری وکړو پیسې خپل ختم کړه او که کلونه به تیر شونه ودا کړي او ته ملاو شوی نو په یو ځل ټول رااله ټول کلونو تیر شو کلونو زکات به مدا کوي دا کم دینو دیني قوي دویم نمبر دیني متوسط دی دا غیر تجارتی مال په یوس کې بچا واجب شوی خپل کتاب دی مطالبه دی کوله تجارتی نو د کور کم سامان او تجارتی سامان نو هغه دی بچا خرڅ کو پیسې به پوری دي نو بغیر د مال په یوس کې دی خدا مال چې دی تجارتی مال نه دی غیر تجارتی مال د دین متوسط وي دریم نمبر دین ضعیفه چې بغیر د مال په یوس کې بچا باندې د قرض واجب شي لکه د خزي مہر په غوون باندې واجب شي ایواز کې مال نشته شیخ برشته وانه مال نه دی اسو ته مونږ مال ویو خمال دی مونږ کله کله مجموعي جسم ته مال ویو لکه خمال دی او طالبانو ته شی وای یار کم شی یار والله کم شی مانی سړیک خشیرانه خطا شو نن مې ډېر خشي لار مانی ولیدل یار نن سوزکه داسې خشي نه بکیو راشه کنه یار کوم شی روان دي طالبان وته دغه استعمالي شی وته وي نو شی او مال خو مونږه مجموعي جسم تم وایو دا خو چې مونږ ورپی اصطلاح ده مزیدار غونته کی او دغه شان دغه بل شی تم ولا مال وي کمال لري تاسو په دې پیګو حقیقت کې شریعت کې دا مال نه دی دا څه ده کنه دا خو انساني جز دی نو د خزي مہر چې بخاون معنی پاتې دغه مہر
دا په خاوند باندې قرض دی په عوض د غیر مال کې دغه د دین ضعیف ویل کېږي د دین ضعیف حکم دا دی چې څومره مروزی کنه زکات پکې نه واجب او نه تیر شو کلونو زکات واجبي کله چې روتلو څومره مروتلو نصاب تر رسیدلو کال په تیر شو له زکات واجبي یا نور نصاب در سره پغی کال تیر شو دا به سمرګری شي به زکات واجبي دا پکې نشته چې تیر شو کلونو زکات دی واجبي دا پکې نشته چې پنځه مې سره وتلو دا غي زکات به ورکې ځکه تیر شو کلونو زکات سره واجب دی نه تاسو د څه وګڼئ چې بدن ضعیف کې نفس وجوب نشته سره دین متوسط سره څه کې حکم نه ویلو نو بعض علماء د دین قوي په حکم کې ګرځي مفتی رشید احمد صاحب رحم الله وي دین ضعیف په حکم کې ګرځول بهتر دی متوسط هم تاسو ورسېد دي معنی یو مسله ور سره ده پراویډنټ فند دا پراویډنټ فند به تاسو پیژنئ کم سړی چې سرکاري نوکر وي داغه د تنخواه نه یو حصه کټوتی کیږي جمع کیږي به ورسره حکومت وخت څه پیسې نورې مرګري کی او پنشن په صورت کې وته به ورګي ډېرې یا مل شي دا څه ده کنه نو سوال دا دی چې د پراویډنټ فند چې دا هم دغه ملازم قرض دی د حکومت پورې دی به څه حکم وي نول ذهن کې دا قاعدم کې نه وای چې دا تنخواه چی د ملازم د اجیر کم اجرتی دا ترڅونی ملا شوی د دین زوی په حکم کې صحیح رائے دا نو ترڅو اصول شوی نه تراغ پورې نصاب کې شاملېږي نه دا خبر ذهن کې نه سره معنی زکات هم نه دی یو سړی غریب دې څوک زکات ور کوي حالانکه 1 لک روپۍ تنخواه روانه ده خو راغلی نه ده هم زکات غستلی شي حرمان زکات وته وای حرمان زکات هم معنی نه دی حرمان زکات معنی دی یعنی زکات اخیستل ولا حرام نه دی دا مطلب دی جو الفاظ مرنګ ادا کړي تاسو به دې پوه شولې دا مسله چې زده شوله نو حکومت وخت چې کوم کټوتی کوي نه دا تنخواه یې سکټ کوي لا ور کړی نه دا وته ملو شو نه د دین زوی په حکم کې دی رسې بدی لہذا باغ پیسو زکات نه دی واجب به چې کله ټول به وزلو وتلې تیر شو کلونو زکات هم نه دی واجب دین زوی دی البته کوم لک تقسیم کو چې دا د حکومت سره کوم ملازمي دغه مسله ده ځکه بلجبر حکومت کټوتی کوي عامو کبرینو کې مسله دا سي چې ستا په خوخه باندې کټوتی کوي نه بدغه صورت کې ویل دین زوی حکم نه دی دا خو ته په خوخه باندې پیسې پرې دی غوډه نو بدغه صورت کې با زکات د پیسو نه ادا کیږي اګنی دا کړي په یو ځل وروته ټول نه زکات ادا کوي او که حکومت ملازم دی یو کبرې سره انشورنس بیمه کړي دا او هغه دغه پرایویټ فند نه هغه کمپنی اصولي کوي نبی بداسي لکه دا کمپنی د دې ملازم وکیل له او قبضه د وکیل هو قبضه د موکل وي نو کمپنی چې وصولي کوله غوي چې سړي خپل وسیله وکړي به کې زکات وي تاسو پوه شئ مخکې راځي ومن كان عليه دين محيط بماله دلته محيط بماله ویلي دي د دې مطلب دا نه دی چې هم غادي بټول مالي هاته کړي بلکې نصاب رقم کو کافی ده فلا زکات علیه وان کان مال اکثر من الدين زکا الفاضل اذا بلغ نصابا الشرط التاسع الفراغ من الحاجه الاصليه نهم شرط ده انتهي اهم د حاجت اصليه ونه بفارغ وي الک حاجت اصليه چاته ویل کیږي بدی موږ نه پیګو مرشم هر هغه شی چې د انسان زندگی هغه پورې متعلق وي او د هغه نه غیر د انسان ژوند تیرېدل مشکل وي حقیقتا یا تقدیرا دغه شیاو ته حاجت اصليه ویل کیږي هر هغه شی چې د هغه نه غیر د انسان ژوند تیرېدل حقیقتا مشکل وي لکه خوراک دی نه غیر ژوند تیریږي دغه شان مکان دی دغه شان لباس دی او یا تقدیرا چې دا غي نه غیر ژوند تیرېدل مشکل خونی خو هر وخت کې دغه په فکر کې سړی وسی هر وخت په فکر کې بیان کوله که قرض په بوره دی
هر وخت به دې فکر کې یا قرض به مې الله څنګه خلاص کړي دا حاجت اصلي او کړي دا به من حقيقي ښا یعنی دا به نصاب کې نه شاملېږي تاسو پوهیږئ کومه رسیدلې حاجت اصلي او تعریف سره هر هغه شی کم معنی چې د انسان زندگی موقوف وي دا غیر د انسان زندگی حقیقتا نه تیریږي لکه روټي مکان وغیرہ یا تقدیرا نه تیریږي یعنی هر وخت دغه په فکر کې رسې بدی علامه شامی کوم عبارت ذکر کړی تاسو زغه او متاسو غري وهي ما يدفع الهلاك عن الانسان انسان هلاکت لري کوي تحقيقا لك نفقه ودور السكنى والآلات الحرب والثياب المحتاج إليها لدفع الحر والبرد دا اوس حقیقتا غشا دي چې انسان د هلاکت نه بچ کی دا و ضرورت اصليو کې دي دا به نصاب نوي دي کې به زکات نه واجبېږي او تقديرا كالدين وكآلات الحرفه واساس المنزل ودواب الركوب وكتب العلم لاهلها کا هر چالنا اوس موږ کې فقیر دی او سغل دي کتابونه دي او کمره کې ډیر شی پراتی او هغه دې فکر کې یار چې دې تزما ضرورت ده ادینه څه خبر ده ما مطالعه کوله نو ابي میرا څخه سناس او مشمور مې د خبرې راته کولې ما توجه نه ور کوله بعد باندې خپل ته ما ته مطالعه هغه خبرې کوله او زغل ناس اخیره کې وای زبچي الله دې مل شوزنه وړ وړ ټکی دي څنګه به ګوري نو غریبان په دې قصو څه پیږي نو اهل حق دې ولګولوکا فإن الجهل عندهم كالهلاك علماء بنظمان جهل خود هلاکت بشانی علامه شامی دویم جلد 222 نمبر صفحه باندې د قصې لیکلې ده فقهي قاعده موري صنعتي آلات کوم صنعتي آلات دي کنه کاریګرو کوم آلات دي دا په نصاب کې شامل و کنه دکان کې چال مری خیدا دکان کې ور سره فریزر پرچ پروت دی په حسین یا بوتلې پکې خرڅي دغه شان کمپنی دغه سره مشینګری نه دي دغه شان گاڑی والا گاڑی باندې کوي کار کوي سواری پکې چلای ریل گاڑی دې کار څومره غټ گاڑی دې کې قاعده او قانون دا دی هرغه علی صنعت چې د کار کولو نه پس باقی پاتې کیږي لکه کوم چې ما یاد کړو د دې مالیت کې زکات نه واجب ده باندې حساب سره مرګري کو دم هرغه علی صنعت چې د عمل کولو نه پس تاغي اثر هم باقی پاتې نشي لکه صابون دې در دوبي سره سرب دې ور سره هغه اثر باقی نه پاتې کیږي عمل جو کې کپڑے وین جام ختم شي اداغي کم مالیت د ډیر سر به خسي دي زکات د مال نه ادا کوي د دې مالیت به وسنه ملګری کوي او هر هغه شی چې د خپل خواغه د عمل نه پس ختم شي خو اثر یې باقی پاتې درې قاعده مجموعي ته ور جوړ شولې نه دې دریم کې به د دې مالیت به زکات کې ملګری کوي لکه رنگساز سره رنگ ور سره دی نه چې کپڑا رنگ کی عمل پوره کینو کپڑا کې اثر پاتې کیږي رنگ رنگونو کم مالیت د نصاب سره ملګری کوي دا څه وایو هر هغه علی صنعت چې د عمل نه بس باقی پاتې کیږي یا عمل نه بس بغیر د اثر ختميږي اثر هم نوي دا څه ختميږي چې اثر هم باقی نه پاتې کیږي دغه دواړو کې مالیت کې زکات نه او هرغه علی صنعت چې د عمل نه پس هغه ختم شو اثر باقی هغه مالیت کې به زکات واجب وي نو صنعتی آلات میں جو آلات کام کرنے کے بعد بعینہ ہی باقی رہتے ہیں یا بالکل یہ ختم ہو جاتے ہیں ان میں زکات نہیں اور جن آلات کا صرف اثر باقی رہتا ہے ان میں زکات واجب ہے فقی ضوابط کی تصف ہوئے شلے وہی وليس في دور السكنى وثياب البدن واساس المنزل ودواب الركوب وعبيد الخدمه وسلاح الاستعمال زکات زکات څومره چې تیر شو په دې کې ځینې داسې چې حقیقتا به زندگی موقوف او ځینې معنی تقدیرا او دواړه باجه د اسلیو کې راځي
شروط اداء النیت یعنی شروط ادا رتبه یعنی شروط ادا مخکې د نفس وجوب بلکې مخکینو کې مزینه داسې چې هغه د وجوب ادا شرایط وکړه نو مسله دا بیانې چې زکات الا ادا کیږي چې دوه صورتون په دوه اوقاتونو په یو وخت کې نیت وشي کله چې ادا کې نیت د زکات دی بس پورا ده منګه تعریف کوم لله ویلو کنه او دیم د پیسو نه د زکات کم حصہ د هغه بار کړل خزان لدی کې خدله او به د غینه فقرا او ورکول هغه وخت د نیت نو نه دی کله چې د بیل ولد زکات حصہ دغه وخت کې نیت دام کافی ده نه دوه صورته په وخت د ادا کې نیت ستا زکات ادا شو یا د زکات کوم حصہ ودا د نور نصاب نه غاړي تکوله ځان لکوله دي په دې وخت کې د نیت بس دا کافی ده اگر کبه ادا په وخت کې نیت نه وي پوه شئ بي ولا يجوز اداء الزكاه الا بنيه مقارنه للاداء او مقارنه لعزل مقدار الواجب ورد ویل دیمه مسله په عنوان کې بیانې یو جزئیه ده ومن تصدق بجميع ماله ولا ينوي الزكاه سقط فرضها عنه امخ کې مسله کې یو جزئیه ووري ان شاء الله را بشراته فقیر تکدا علم وو چې د زکات پیسې را ترکه یو کنو اس اعتبار ورل نشته ده بهر حال ادا زکات ادا کیږي چې د مزکی نیتو نیت د مزکی له اعتبار ده فقیر نیت له اعتبار نشته ده اندل تغاوله مدلګ الامور بمقاصدها بلکې د سی بوایو به بخولګي کې وسلی فقیر له زکات ورکولو او نیت د زکاتو اگر که لفظ یو تدا استعمال کو چې وای دا هدیه د قبوله کا او دا گفت دی وایلا پڅنې ادمانه متور کو الفاظ معنی متور کو خونی د اداي زکات بعد کیږي اولی الامور بمقاصدها رسې بدی چونکه عقد نه دی کني موږ بدویم قاعده په لګولې و ماده العبرة في العقود للمقاصد والمعاني معنى د ذهن کې چې سوا به قاعده لیکل لاندې همدغه شان لأن العبرة للنية الدافع الى العلم المدفوع اليه وما غمادون قاعده وروتي کا نه اعتبار د دافع نیت تر مدفوع الیه علم له اعتبار نشته ورسره دویمه مسله ومن تصدق بجميع ماله چا زکات نیت نو کړو ټول مال صدقه کو زکاتم ختم شو ولا ان الزکات سقط فرض عنه وجه سره کاری جایز کار کړی دی ښا ور ټول مال صدقه کو او ټول مال صدقه کول سره چونکه دا مشروط په قدرت مؤثره باندې او هغه د بار حکم دا چې بقا د یسر چې دا بقا د حکم د بار ضروری دا یسر باقی پاتې نشو نصاب لاړه ختم شو ویږي دا هغه صورت کې شټول صدقه کی بلکې دا حکم د هلاکت هم دی ټول مالی هلاک شو زکات به کې ختميږي که څومره هلاک شو غیسي کې ختميږي څومره صدقه کو غیسه کې ختميږي او که استحراق صورت مال بزور هلاک کو به تعدی کړي دغه رسې بده باندې نو تعدی چې د عفانه د فقرا او حق ضایع کړي دي زمان به راځي بس وګورو چې څوک ده شو